وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين او كما قال عليه السلام. خوږو شاګردانو، تاسو چې الله جل جلاله دا کم توفیق دل درکړی دی او رحم او کرم یې د باندې کړی دی او تاسو یې د مدرسې ته راوستي، په مدرسه کې الله جل جلاله تاسو د قرآن تعلیم ته کېنولی یې، نو دا په تاسو باندې د الله تعالی خصوصي رحم او کرم او مهرباني ده او احسان دی. یعنې ستاسو په شان ډېر ماشومان داسې دي چې هغه په دې کوڅو کې ګرځي، څوک په ډیرانونو باندې کباړ راټولوي او څوک چې دی نو مزدوري کوي، په هوټلو کې مزدوري کوي، څوک د چا په کورونو کې کار کوي او څوک اسې ګرځي له وړغۍ کوي، نه سبق وایي او نه د دنیا کار کوي، فضول ګرځي او څوک نشې او تماشې کوي. نو تاسو الله جل جلاله د دغه ماحولونو نه راوستل او دې ماحول ته راوستی او د الله جل جلاله لوی کتاب، عظیم کتاب د قرآن پاک زده کړې ته تاسو کېنولی. نو دا د الله جل جلاله ډېر لوی رحم او کرم دی په تاسو باندې او ډېر لوی احسان دی په تاسو باندې. بعضې وخت کې دا ماشومان د کور نه چې دی نو داسې وشي چې وخت تیر شي نو ماشومان خفه شي، یار وایي مونږ میاشت وشوه، دوه م وشوې، مونږ کور ته نه ایتلي، خفه کېږي. خو که تاسو دا وګورئ چې زمونږ چې کوم مشران دي، هغې مشرانو چې کوم زمونږ سلف ورته وایو، هغه د علم دپاره هغوی څومره ستړي برداشت کړي دي او څومره تکلیفونه یې برداشت کړي دي، سړی حیران شي هغې ته. تاسو به د بایزید بسطامي رحمت الله علیه نوم اورېدلی، ډېر لوی ولی الله هم تیر شوی دی، ډېر لوی عالم او محدث هم تیر شوی دی. وایي چې دې ورکوټ یو ماشوم و چې د پلار وفات شو، نو بیا دا مور غریبانانو، نو د مور به یې په پردو کورونو کې کار کوو. دا ماشوم چې داسې لږ لوی شو، داسې د ګرځېدو را ګرځېدو شو، بهر ته د وتو شو، د دې مور سره غم پیدا شو چې دا ماشوم خو په دې کوڅو کې بهر یو طرف ته او بل طرف ته ګرځي، نو که داسې ګرځي دا خو به زمانه خراب شي، دا به لوفر لوی شي او لوی به شي او بس بیا به چې کوم دی نو هسې شړ به لوی شي، بې تعلیمه به لوی شي. نو داسې کار یې وکړو چې د یو نه تپوس د بل نه تپوس، نو چا ورته ووایي چې یاره یو مدرسه ده، هغه مدرسه کې سبق ویلی کېږي او د هغې استادان چې دي نو هغه ډېر زیات لوی علما هم دي او ورسره چې کوم دی اولیاء الله هم دي. نو که ته دا بچې په هغې مدرسه کې داخل کې، نو دا به ډېره زیاته پیدا وشي. د مورې دا بچې ورکوټ یې وله ماشوم دی، نو دی را روان کو، هغه مدرسې ته یې بوتلو. مدرسه کې هغه استاد ته حواله کوي چې دا ماشوم دی او زه خو یوه غریبه زنانه یم او د خلکو په کورونو کې کار کوم، محنت مزدوري کوم، خو زما هم دا ارمان دی او زما خاوند مرحوم د هغه هم دا ارمانو چې زما دا بچې علم حاصل کړي او د ده نه یو لوی ولی جوړ شي او د دین خادم جوړ شي. نو د دغې دپاره ما دا بچې راوستی دی، دا به ستا سره دلته د سره یي. نو بس هغه ورته وایي چې ټیک ده، خو چې کله دا زنانه روانېده نو د استاد ته یې ووایي چې یاره دا ماشوم خو مې دلته داخل کو، خو که چې دی کله کور ته ځي وایي چې کور ته ځم، نو دی به کور ته نه راپرېږدي تر څو پورې چې د ده نه یو لوی عالم جوړ شوی نه، یو عالم رباني ته جوړ شوی نه، دی به کور ته نه راپرېږدي. هغه وایي ټیک ده. لږې ورځې چې تېرې شوې نو دا داسې څو میاشتې د ماشوم په زړه کې چې کوم دی نو د مور هغه یاد راغی او لاړو استاد ته یې وویل چې یاره که ستا خوښوي
نو ماله یوه ورځ چوټي راکړه چې زه لاړ شم او د خپله مور وینم ما ته ډېره زیاته رایاده شوې ده. هغه دغه وکړو دا استاد چې سوچ وکړو چې د دې مور خو ما ته دا ویلي دي چې دا ماشوم به نه راپرېږدي. اوس که ماشوم پرېږدمه نو د مور سره مې واده کړي دغه واده ماتېږي او که دا نه یې پرېږدمه د دې ماشوم زړه ماتېږي. ماشوم دی څه وکړمه؟ نو دې الله طرف ته متوجه شو چې یا الله زه خو په ازمایش کې پرېوتم څه وکړم د دې ماشوم سره. هغه الله جل جلاله په ذهن کې یو خبره واچوله او هغه دا وه چې د ماشوم له سبق ورکو چې یاره دا سبق تاله در کوم که د ماښامه پورې دې دا سبق یاد کو جو بس ټیک ده تا به بیا پرېږدم کور ته به ځې او که دا سبق دې یاد نه کړو بیا به نه شي کوي. هغه وی ټیک د سبق یې وله ورکو. ماشوم چې لاړو چې وایي کتل هغه سبق دومره و چې هغه په د ماښامه پورې نه یادېدو. هغه سبق ډېر و. ماشوم راحیل باندې کتاب کېښودو لاس یې الله جل جلاله ته پورته کړه چې یا الله تا ته پته ده زه یتیم یم او مور مې چې دی نو هغه سبق ویلی یم خو ما ته مور ډېره زیاته رایاده شوې ده. نو ته داسې الله جل جلاله ما خو د خپلو استادانو نه اورېدلي چې ته په هر څه باندې قادر یې هر څه کولی شي. نو نن دا سبق چې دی اگر چې دا د یوې ورځې سبق نه دی خو دا ما ته یاد کړي چې زه لاړ شم چې زه د خپله مور وینم. هغوی دعا په اخلاص سره یې وکړله. الله جل جلاله دعا قبول کړله. ماشوم چې سبق د ماښامه پورې هغه یاد کړو لاړو استاد ته یې سبق واورو. استاد پوه شو چې یار دا څه بله معامله ده. هغه ماشوم ته یې وی چې صحیح ده زه ته کور ته لاړ شه. ماشوم په لار باندې چې دی نو اوس ډېر په خوشحالۍ را روان دی او په زړه کې د ځان سره قسمه قسم سوچونه او فکرونه کوي چې زه به کوڅې ته ورشم ورته مور ته به ور وټکوم اواز به ورته وکړم او بیا به چې کوم دی نو راپټ شم. که تاسو خیال کړی دا ماشومان چې کوم دی اواز وکړي هغه تا غونده کې وکړي او بیا پټ شي وي چې زه به دغه شان اواز وکړم بیا به پټ شم بیا به اواز وکړم او بیا به چې کوم دی نو ورشم او مور ته به ورته رغاړه وځم او د مور سره به بېګاله چې کوم دی خوب وکړم سب هم لمه او ما ته مور ډېر زیاته رایاده شوې ده. نو هغه په زړه کې دا سوچونه کوي چې کور ته لاړو نو چې ور یې وټکو نو د هغوی د کوڅې وربنو د کوڅې وربنو هغه اواز چا ورنه کو بیا یې ور وټکو بیا لږه شیبه پس چې کوم دی ورته اواز راغی وي چې څوک یې نو ده ورته اواز وکړو چې زه بایزید یم. نو دې مور ورته جواب ورکړو چې کم بایزیدو او وی چې ستا زوی بایزید یم. وی ښه وی ما خو خپل زوی د الله په لار کې لېږلی ده او د الله سره مې واده کړې ده چې دی به هلک کور ته راځي چې د ده نه یو لوی عالم جوړ شي او دی چې کوم دی د ده نه یو لوی ولي جوړ شي او دا خو تا څو میاشتې تېرې کړي رالی زما زوی ده ته نه یې. مور ورته ورکولاو نه کړو بچی چې کوم دی نو ډېر زیات خفه شو وایي جړل په دې لار باندې او ډېر په افسوس او ډېر په ارمان باندې چې کوم دی نو را روان شو. مدرسې ته چې راغی استاد ورته وی یاره ته خو واپس رالی. نو هغه ورته خپله قصه بیان کړله. استاد چې کوم دی نو د خپل ځان سره په هغې کې کښېنو او په هغه خپل پټکي وله اوښکې وچې کړې او بیا ورته وی چې زه خیر دی هغه له تسته به تسلي وکړه. استاد ته ده بیا په دغه وخت کې ووی چې یاره زه خو دغه دی ده تا له به راځم او تا ته به ویمه چې ما له چوټي راکړه خو استاد جي ته به ما له ګورې چېرته چوټي نه راکړي که زه ډېر زیاتې بانې وکړم او ډېر زیات چې کوم دی نو تا ته زاري او تا ته مینت وکړم خو ما له به چوټي نه راکړي. هغه وی زه ټیک ده. په دې دوران کې چې کوم دی د سبق وي او په دې کې 14 کاله تېر شو. 14 کالونه پس الله جل جلاله چې کوم دی دغه استاد ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې راوستو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ورته وی چې دا بایزید د وسو چې دی نو دا علم حاصل کړی دی او دی د الله یو ولی جوړ شوی دی او دا وسته دل رخصت ورکړه چې دی ځي. بس هغه چربانګ ټیم استاد راغی چې وای کتل بایزید په مانځه باندې ولاړ دی هغه به ته شاته کېناستو هغه چې سلام وګرځو هغه ورسره چې کوم دی نو
سینې سره یو ځای کو او بیا ورته دا خبره وکړله چې ما دغه شان چې کوم دی نبی علیه السلام په خوب کې لیدلی دی هغه وایي چې د علم مکمل شوی دی اوس دی رخصت کړه چې د الله جل جلاله د دین خدمت وکړي خلکو ته د الله جل جلاله دین ورسوي نو بس هغه استاد ورته چې کوم دی خپله پګړۍ راواخیسته د هغه په سر باندې کېښودله او دی چېرته دی را رخصت کو 14 کاله پس وایي کله چې دی په دغه وخت کې فارغ شو د عمر چې دی نو 20 کاله و 20 کالونه پس چې کوم دی د ډېر هغه خپل سامان مامان یې راواخیستو او راغی او مور ته یې ور وټکو مور ورته چې کوم دی نو ډېر په خوشحالۍ باندې ور کولاو کو مور ته ورته رغاړه وتو او مور چې دی نو هغه ډېره زیاته خوشحاله شوه دی هم د مور په خپو کې پرېوتو او ورته چې بچي په خپو کې مه پرېوځه ما لږ دته یو چې کوم دی نو یو چټایي غونده کې خوره کړله یو دغه غونده کې وه بوریا غونده کې ځکه غریبانان و عجزانو هغه یې ورته خوره کړله وی چې ته بچیه په دې باندې کښېنه چې زه 2 رکعته د شکرانې نفل ادا کړمه چې د الله جل جلاله شکر ادا کړمه چې الله جل شانه زما زوی یو عالم رباني جوړ کو دغه شان چې کوم دی نو یو لوی چې کوم دی محدثي جوړ کو یو لوی عالمي جوړ کو زه د الله جل جلاله چې دی نو شکر ادا کړم نو بچیه په دې طریقه سره چې کوم دی نو بایزید بستامي رحمت الله علیه د علم حاصل کو دا تاسو به د کورونو چې کوم دی نو لا اکثر راشئ ورځې تیرې کوي بیا خفه کېږئ خلکو دومره قربانۍ کړي دي دومره مشقتونه او دومره تکلیفونه یې تیر کړي دي د دغې مشقتونو تکلیفونو نه پس د هغوی نه چې کوم دی نو بیا الله جل جلاله ډېر لوی کارونه اخیستي دي نو تاسو بچې تاسو ته به په دې کې ګوره راځي کله به ډوډۍ په ټیم وي کله به نه وي کله به چیږي کله به نه وي کله به چې کوم دی نو دا خبره یخني کله به ګرمي کله به اوبه وي کله به نه وي کله به استاد قهرېږي کله به استاد چې کوم دی تاسو له چې دی نو غوسه به درته کوي څپېړه به دل درکوي دا ټول تاسو هر څه چې برداشت کوي تاسو نه الله جل جلاله چې کوم دی لوی شخصیت او لوی لوی خلک به درنه جوړ کړي او د دین خدمت او د دین کارونه به درنه واخلي او دا ګوره یاد ساتئ چې په ناسته باندې یوازې نه کېږي دا په محنت باندې کېږي دا په خوارۍ باندې کېږي دا په تکلیفونو دا په مشقتونو باندې کېږي